الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف ہوئے. اللهم صل على كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك مجيد. محترم او عزتمندو مشرانو کشرانو مسلمانانو ورونو، د رمضان المبارک دغه د برکت او د مغفرت میاشت، دغه د جهنم نه د خلاصون میاشت، هغه مبارکه میاشت چې په کومه میاشت کې الله تبارک وتعالی مسلمانانو ته د مکې د فتح کولو توفیق ور نصیب کړو. هغه مبارکه میاشت په کومه میاشت کې چې د الله تبارک وتعالی آسمانی کتابونه را نازل شوي، هغه مبارکه میاشت په کومه میاشت کې چې قرآن کریم را نازل شوی، هغه مبارکه میاشت په کومه میاشت کې چې د اعتکاف غوندې عظیم عمل موجود دی، هغه مبارکه میاشت په کومه میاشت کې چې د لیلة القدر غوندې عظیمه شپه موجوده ده چې د هغې یوې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه غوره او بهتر او افضل دی. نو هغه مبارکه د رحمتونو، د برکتونو، د انواراتو او د تجلیاتو میاشت زمونږ ستاسو نه د رخصتېدو په حالت کې ده. یوه ورځ یا دوه ورځې پاتې دي، نور د الله تبارک وتعالی دغه عظیم نعمت زمونږ تاسو نه د رخصتېدو په حالت کې دی. نو چا که په دې میاشت کې د الله تبارک وتعالی د رضا کوشش وکړو، عبادات یې وکړل، ذکر و تلاوت یې وکړو، هغه کس نیکبخته دی، هغه کس کامیاب دی. او چا که د دې میاشتې قدردانی ونه کړه، دې میاشت کې عبادات ونه کړل، دې میاشت کې الله راضي نه کو، هغه کس ازلی بدنصیبه دی او محرومه انسان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لو یعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان تکون السنة كلها. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که زما امت ته د خلکو ته دا پته ولګي چې رمضان المبارک څه شی دی، که دا پته ورته ولګي چې د رمضان المبارک څه شی دی، یعنی د رمضان المبارک قدر او مرتبه څه شی دی، د دې عظمت او فضیلت څه دی، د دې څومره مرتبه ده د الله په نسبت باندې، لتمنت امتی ان تکون السنة كلها. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امت به دا تمنا وکي، دا خواهش به وکي چې کاش چې دا ټول کال میاشت د رمضان جاری وي، یعنی ټول عمر د میاشت د رمضان وي. کچری د دې د قدر او مرتبت نه، د دې د فضیلت نه، د دې د انواراتو نه، د دې رحمتونو او برکتونو نه انسان خبر شي، خبردار شي او اندازه ورته ولګي، نو هغه به دا تمنا وکي چې کاش چې ټول عمر د رمضان المبارک میاشت وي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې سید الشهور شهر رمضان، د میاشتو سرداره میاشت د رمضان ده، و سید الایام یوم الجمعه، او د ورځو سرداره ورځ د جمعې ده. یعنی د میاشت د رمضان د دې حیثیت په میاشتو کې داسې دی لکه د سردار او د بادشاه، او د جمعې د ورځې حیثیت په دې نورو ورځو کې د هفتې په ورځو کې داسې دی لکه د سردار او د بادشاه، دغه حیثیت یې دی. نو محترمو، نن هغه مبارکې ورځې را یوځای شوي دي، هغه د فضیلت والا ورځې را یوځای شوي دي چې نن میاشت د رمضان هم ده، د روژې میاشت هم ده او د جمعې ورځ هم ده. دغه دوه فضیلتونه په نن ورځ کې را یوځای شوي دي، او دغه فضیلتونه د رمضان المبارک د ټولو جمعو ته حاصل وي، که هغه 4 جمعې وي که 15 جمعې وي، چې څومره جمعې هم د رمضان المبارک په میاشت کې راځي، دغه ټولو جمعو ته دغه فضیلت حاصل وي چې دوه فضیلتونه په دې کې را یوځای شي، یو د رمضان ورځ وي، د رمضان المبارک میاشت وي، او دویمه د جمعې ورځ وي.
نو د آخري جمعې سره څه خاص خصوصیت یا څه خاص احکام نشته لکه څنګه چې زمونږ په معاشره کې مشهور دي. زمونږ تاسو په معاشره کې د قضاء عمرې په نوم باندې یو بدعت او یو رواج دا مشهور شوی دی او خلک یې نسبت کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته. خلک داسې وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، نعوذ بالله د هغې فرمان نشته. خو خلک دا وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې که د یو کس نه 80 کاله منځونه قضا شوي وي نو هغه دې راولګي او د رمضان المبارک په د آخري جمعه باندې 2 یا 4 رکعاته نفله دې وکړي او په دې کې دې په یو مخصوص انداز کې سورت اخلاص ووایي، په مخصوص انداز کې د درود شریف ووایي، آیت الکرسی دې ووایي او یو خاص وخت په د خاص وخت کې ادا کیږي. نو د ده به د 80 کالو قضا منځونه معاف کړلی شي. حالانکه د دې په شریعت کې هیڅ قسمه اصل نشته دی. شرعي حکم دغه دی چې لکه څنګه چې د یو منځ ادا کول په تا باندې لازمي دي، چې څنګه هغه منځ در نه پاتې شي همدغه رنګې د دې منځ قضا په تا باندې لازمي ده. یعنی چې څومره منځونه در نه قضا شوي دي، که هغه څو کاله دي که څو میاشتې دي، دا ټول منځونه به ترتیبوار قضا کوي، قضایي به راوړي. داسې نشي کېدی چې ته 2 رکعاته نفلونه وکړه یا 4 رکعاته نفلونه وکړه او د 80 کالو قضا منځونه به تا ته معاف کړلی شي. بیا خو به ټول خلک ولګي منځونه به قضا کوي او صرف د رمضان په آخري ورځ باندې په آخري جمعه باندې به 2 یا 4 رکعاته نفلونه کوي، نور به ټول کال فارغه ناست وي. نو دې ورځې ته فضیلت حاصل دی، خو د دې فضیلت مطلب دغه نه دی چې د دې دپاره څه خاص احکام دي یا په یو خاص انداز کې به نفلونه ادا کوي. دغه فضیلت هرې د جمعې ورځې ته چې هغه د رمضان المبارک په میاشت کې وي د ټولو جمعو ته دغه فضیلت حاصل دی. نو نن 2 فضیلتونه رایوځای شوي دي او دغه مبارکه میاشت، دغه د قدر او عظمت والا میاشت، دغه د الله تبارک وتعالی نعمت دا زموږ تاسو نه د رخصتېدو په حالت کې دی. نو چا چې په دې میاشت کې عبادت وکړو، د الله تبارک وتعالی رضا یې حاصله کړه، مغفرت یې حاصل کو، هغه کس نیکبخته دی، هغه کس د سعادت والا دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث شریف ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د رمضان المبارک میاشت وي نو هر ورځ د افطار په وخت کې، د روژه ماتي په وخت کې الله تبارک وتعالی د 10 لکو هغو کسانو مغفرت کوي څوک چې د جهنم مستحق وي. یعنی په چا باندې چې جهنم ته تلل واجب شوي وي، لازم شوي وي، نو الله تبارک وتعالی هر ورځ د روژه ماتي په وخت کې 10 لکه داسې کسان بخي چې هغه د جهنم مستحق وي. خو چې کله د روژې آخري ورځ شي، په دغه ورځ باندې دومره کسانو ته مغفرت کوي څومره چې د اولې روژې نه تر آخري روژو پورې مغفرت شوی دی. یعنی په 29 ورځو کې د 2,90,00,000 خلکو مغفرت الله تبارک وتعالی کوي او داسې خلک چې هغه د جهنم مستحق دي، او په دې یو ورځ باندې بیا د 29 ورځو برابر خلکو ته الله تبارک وتعالی د مغفرت سرټیفیکیټ ورکوي. خو 4 کسان داسې دي، 4 بدبخت او بدنصیبه کسان داسې دي، 4 محروم کسان داسې دي چې هغوی ته به الله تبارک وتعالی په دې ورځو کې هم د رمضان المبارک په دې ورځو کې هم مغفرت نه کوي. یو کس په هغه محرومو کسانو کې هغه دی څوک چې د شرابو عادي وي. یعنی د چا چې عادت دغه چې همیشه دپاره شراب څکي، د شرابو عادي کس ته به د رمضان المبارک د دې مغفرت په ورځو کې، د دې مغفرت په میاشت کې، د جهنم نه د خلاصون په میاشت کې هغه ته مغفرت نشي کولی. دویم محروم او بدنصیبه انسان او بدبخته انسان هغه دی د چا چې مور او پلار ژوندي وي او د مور او پلار اطاعت نه کوي، د خپل مور او پلار خبره نه مني، د هغوی خدمت نه کوي، د هغوی حاجت او ضرورت نه پوره کوي. نو دغه محروم او بدنصیبه انسان دی چې دې ته به په میاشت رمضان کې مغفرت نه نصیب کیږي. دریم محروم او بدنصیبه او بدبخته انسان هغه دی چې قطع رحمی کوي، د خپلو خپلوانو سره، د خپلو تربورانو سره، د خپلو تره زمنو سره، خپلو ترور زمنو سره، خپلو ماماګانو سره، خپلو ګاونډیانو سره چې څومره اقربای دي، متعلقین دي، د دوی سره تعلقات ختموي. نو د دې کس مغفرت به الله تبارک وتعالی د رمضان المبارک په دې مبارکو ورځو کې هم نه کوي. او 4م هغه کس دی چې څوک په زړه کې حسد لري، په زړه کې کینه لري، په زړه کې نفرت لري، په زړه کې بغض لري،
د یو مسلمان سره نفرت لرونکې، د یو مسلمان سره بغض ساتونکې، د دې کس مغفرت به د رمضان المبارک په دې مبارکو ورځو کې الله تبارک وتعالی نه کوي. نو دغه څلور محرومه بدنصیبه او بدبخته انسانان دي چې الله تبارک وتعالی به د دوی مغفرت د رمضان المبارک په دې مبارکو ورځو کې نه کوي. الله تبارک وتعالی دې موږ تاسو په دې محرومینو کې حساب نه کړي. یو بل حدیث شریف کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جمعې په ورځ باندې خطبې ته راووتو مسجد نبوي ته. د جمعې ورځ وه او د خطبې دپاره مسجد نبوي ته راغی. نو د نبی علیه السلام ممبر چې کوم و دا به داسې درې پوړې و، درې پوړې ممبر یو، لکه دا یوه پوړې او بیا دویمه پوړې بیا دریمه پوړې. په دې ممبر باندې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطبه ورکوله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله راغی نو اولنې پوړې باندې خپه کېښوه او ویل چې آمین. بیا په دویمه پوړې باندې خپه کېښوه بیا یې وویل چې آمین. بیا په دریمه پوړې باندې خپه کېښوه بیا یې وویل چې آمین. نو صحابه کرام ډېر حیران شول چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نن داسې عمل وکړو چې سابقه کې داسې عمل نه دی کړی. آمین یې وویل او څه دعا یې نه ده کړې، دعا یې ونه کړه او صرف آمین وایي، په دې لګیا دی. به هر حال چې کله مونځ وشو نو صحابه کرامو ورنه پوښتنه وکړه چې ای د الله رسوله تا خو نن داسې عمل وکړو چې داسې عمل تا مخکې نه و کړی، تا آمین وویل خو تا څه دعا ونه کړله، د دې وجه څه وه، تا څه وویل؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب ورکو چې جبرائیل علیه السلام یوه دعا کوله، په هغه دعا باندې ما آمین ویلو. د هغې د وجې نه د هرې پوړې سره چې زه ختم جبرائیل علیه السلام به یوه دعا کوله، په هغه دعا به ما آمین ویلو. نو جبرائیل علیه السلام چې کومه دعا کړې وه هغه دعا په اصل کې دعا نه وه، بد دعا وه. او دریو کسانو ته، درې قسمه خلکو ته جبرائیل علیه السلام بد دعا کړې وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله په اولنې پوړې باندې خپه کېښوه او آمین یې وویل، په دې وخت کې جبرائیل علیه السلام دغه بد دعا وکړه چې هلاک او تباه دي شي هغه کس چې د چا مور او پلار ژوندي دي او حاجت لري چې دوی یې خدمت وکړي، هغه محتاج دي د خپل بچي ته او د دې باوجود یې دغه بچی خدمت نه کوي، د هغوی اطاعت نه کوي، د هغوی خبره نه مني، نو الله تبارک وتعالی دې دغه کس هلاک او تباه کړي. او دویمه پوړې باندې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپه کېښوه نو په دې وخت کې جبرائیل علیه السلام دویمه بد دعا وکړه. دویمه بد دعا یې دا وکړه چې هلاک او تباه دي شي هغه خلک، هغه کسان څوک چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم واوري او د خولې مبارکې نه، د خپلې خولې نه په نبی علیه السلام باندې درود ونه وایي. یعنی د نبی علیه السلام د نوم د اوریدو سره چې څوک درود ونه وایي د هغوی دپاره جبرائیل علیه السلام بد دعا وکړه. دغه بد دعا یې ځکه وکړه چې د الله نه پس که په موږ تاسو باندې زیات انعامات، زیات احسانات، زیات اکرامات، زیات فضل او احسان د چا دی نو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی چې هغه تکلیفونه برداشت کړي دي، هغه مشقتونه تیر کړي دي، هغه مصیبتونه تیر کړي دي، هغه هجرتونه کړي دي، هغه د خپل سر مبارک ویني خپلو پوړو ته رسولی دي، خو دغه دین یې موږ تاسو ته را رسولی دی، په دې امانت کې د خیانت نه دی کړی. نو د هغې احسان تقاضا ده چې موږ د نبی علیه السلام نوم اورو نو صلی الله علیه وسلم د خپل محبت د وجې نه ورپسې وایو. نو دویمه بد دعا دا وکړه چې څوک چې د نبی علیه السلام نوم واوري او درود شریف ونه وایي نو الله تبارک وتعالی دې دغه خلک هلاک کړي، دغه خلک دې تباه کړي. بیا چې په دریمه پوړې باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله خپه کېښوه نو په دې دوران کې جبرائیل علیه السلام دغه بد دعا وکړه چې هلاک او تباه دي شي هغه خلک چې د رمضان المبارک میاشت دوی ته نصیب شوه او په دې میاشت کې دوی داسې عمل ونکړو چې د هغې عمل په ذریعه دوی د الله په حضور کې خپل مغفرت وکړي، خپل ځان وبخي په الله باندې، داسې عبادات یې ونه کړل، داسې اعمال یې ونه کړل چې هغه د ده دپاره د مغفرت ذریعه وګرځي. نو محترمو دې دعا ته لږ سوچ وکړئ. دعا کوونکی جبرائیل علیه السلام دی او دعا په کوم ځای کې کیږي؟ په مسجد نبوي کې. او په کومه ورځ کیږي؟ د جمعې په ورځ باندې. او په کوم وخت کې کیږي؟ د خطبې په وخت کې.
او آمین پی چا ویلو؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. نو چې دعا کوونکي جبرائیل علیه السلام دی، آمین وایونکي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی، ورځ د جمعې ده، وخت د خطبې دی، ځای مسجد نبوي دی، د دې دعا په قبولیت کې شک او امکان نه لري، څه تردد نشته دی. یقیني خبره ده چې دغه بد دعا به الله تبارک وتعالی قبوله کړې وي. نو محترمو، دغه د رمضان المبارک میاشت دا موږ تاسو ته د تقوا طرف ته اعداد راکوي، موږ تاسو ته تربیت راکوي چې د خپل ځان اصلاح وکړو. کوم روټین چې موږ تاسو نیولې دی د ګناهونو، هر یو کس ته ښه پته ده چې زه څومره په ګناهونو کې ډوب یم، که هغه ښکاره دي، که پټ دي، که واړه دي او که غټ دي. هر یو کس په خپل ځان خبردار دی چې زه په حرامو کې مبتلا یم، زه د ګانو په اورېدو باندې عادتي شوی یم، زه د حرامو په خوړلو باندې عادتي شوی یم، زه په ناجایزه قتل باندې عادي شوی یم، زه د دوو مسلمانانو په منځ کې جنگ راوستلو باندې عادي شوی یم، زه د غیبت عادي ګرځېدلی یم، زه د حسد عادي ګرځېدلی یم، زما عادت دغه دی چې د خلکو په منځ کې جنگ او جګړې جوړې کم. نو هر یو کس ته خپل ګناهونه ښه معلومه دي، نو د خپلو ګناهونو نه توبه وباسو، د دې توبې وباسلو موقع ده. او چې کله موږ تاسو د دې جماعت نه رخصتېږو، په دې عزم باندې رخصت شو چې یا الہ العالمین د څومره وخت چې زمانه تیر شو، د څومره عمر چې زمانه تیر شو، د سابقه ورځې د رمضان المبارک چې زمانه تیرې شوې، په دې کې ما داسې عمل ونکړو چې د هغې په ذریعه زه د خپل ځان مغفرت وکړم او ستا په حضور کې زه پیش شم. خو دې نه پس زما عزم دغه دی چې زما چې کوم ګناهونه دي، د کومو ګناهونو چې زما عادت جوړ شوی دی، هغه که هر قسمه ګناهونه دي ما ته معلومه دي، زما رب ته معلوم دي، د هغو ګناهونو نه به زه توبه وباسم. په دې عزم سره به زه د دې جماعت نه خارجېږم. نو محترمو، دا د توبې ورځ ده، دا د مغفرت ورځ ده. کوم انسان چې په رمضان المبارک کې خپل رب راضي نه کړي، کوم انسان چې د رمضان المبارک کې داسې عمل ونه کړي چې په هغې باندې د خپل رب نه د مغفرت سرټیفیکیټ حاصل کړي، نو د دې نه محروم او بدنصیبه انسان نشته دی. نو الله تبارک وتعالی دې موږ تاسو په دې محرومینو کې او په دې بدنصیبه خلکو کې حساب نه کړي. الله تبارک وتعالی دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. آمین. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه.